ظالم تا کډیر نازوی پدارونو پدامونو ظالم تا کډیر نازوی پدامونو پدارونو پظلم پویشت پزولنو پزنزیرونو زمنگ دا حق پرستو لیوانو پیسر دادا یا سر دارا تیر شو یا میراج دارمانونو تاسو د سپېړو په ټکا کې راغواړم خپل صوبایي مشر چیرمن قومي وطن پارټي حیات ثاني سکندر حیات خان شیرپور صاحب ته فاصله چې راشي او تاسو خپل خیالات پیدا کړئ. وطن پارټي سکندر حیات خان شیرپور شهید محمد خان شیرپور شمشیر خان قومي وطن پارټي کارکونان بالکل مې لګي خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر اجلاس د قومي وطن پارټي د حلقې چیرمن او سابقه تحصیل ناظم یحیی جان خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټي صوبایي وایس چیرمن او زمونږ د دې نننې تقریب میزبان شمشیر خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټي د صوبایي کونسل ممبر حامد خان تورنزئی په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټي د ضلعي وایس چیرمن او د نننې د تقریب سټیج سیکرټري پیر رحمان الله صاحب د قومي وطن پارټي د ضلعي وایس چیرمن مشتاق خان تورنزئی د قومي وطن پارټي د ضلعي انفارمیشن سیکرټري او سابقه ناظم عاشق خان آصف کمال خان فائق خان سابقہ ناظم موسیٰ خان عبداللہ جی صاحب یوسف علی خان عاقل خان اور زمان دا چندوڑا یونین کونسل دا عمرزو یونین کونسل اور دا حلقہ 57 دا مختلف علاقوں راغلی د پارټي مشرانو عزتمندو السلام علیکم. د ټولو کې اول خو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو راغلئ او په دې میټینګ کې شریک شوئ او دومره ګڼ تعداد کې شریک شوئ چې د میټینګ نه جلسه جوړه شوه. دین دا ثابتېږي چې دې ځل به د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور دا برسي یو تاریخي جلسه به کېږي او دا به موږ ثابتوو به چې سلیکټرانو به دلته نور خلک منتخب کړي وي خو دا ضلع مخکې هم د قومي وطن پارټي وه نن هم د قومي وطن پارټي ده انشاءالله روان وخت کې د قومي وطن پارټي وي. عزتمندو ما نه مخکې ملګرو خبرې وکړې شهید وطن حیات محمد خان شیرپور په یو داسې وخت کې سیاست میدان ته روتیو
چې هغه وخت کې زمونږ دې صوبې کې دوه غټې سیاسي پارټۍ وې. یو د هغه وخت سره مسلم لیګ و، بل د هغه وخت سره نیشنل عوامي پارټي وه. لوی تاریخ و هغوی سره، ډېر غټ غټ نومونه و سره. شهید وطن بالکل په ځوانۍ کې راوتلو او په هغه وخت سره ډېرو خلکو دا وې چېرې دا ځوان به څه وکړی شي، خو هغه راپاڅېد او د هغه وخت چې کوم روایتي سیاست و او خاص کر کوم روایتي قوم پرستي وه، د هغې خلاف یې بغاوت وکړو او راووتلو میدان ته او داسې جدوجهد او داسې محنت یې وکړو د دې صوبې ګوټ ګوټ ته دا پیغام ورسو، خلکو کې دا شعور پیدا کړو چې دا سیاست ته یو څو خلکو کار نه دی، دا سیاست ته هر چا حق دی او دې کې خصوصا د غریبانانو، د مزدورانو، د کسانانو، د مسکینانو چې دی لوی حق جوړېږي چې هغوی راپاسي او خپل کردار ادا کړي. هغه په ډېر لږ وخت کې دا شعور خلکو کې بیدار کړو او هغه ټول بېوسه پښتانه چې دې نه مخکې چا په څه کې نه ګڼل، هغوی راپاڅېدل نو د سیاست په میدان کې خپل کردار ادا کول شروع کړو. همدغه وجه وه چې د هغه وخت هغه روایتي خلکو ته، هغه روایتي سیاستدانانو ته خپل سیاست په خطره کې ښکاره شو، د هغوی سازشونه شروع کړل. د هغې سازشونو په نتیجه کې په 8 فروری 1975 کې د پېښور یونیورسټۍ د طالبانو یو پروګرام کې شهید وطن یې موږ نه د بم دماکې په شکل کې واخیستلو، خو هغه کم شعور چې خلکو کې بیدار کړو، هغه شعور نن هم خلکو کې موجود دی. موږ چې هر کال دا برسي منځو نو یو طرف ته خپل هغه مشر ته د عقیدت سلام هم پیش کوو، د هغه قربانیت هم سلام پیش کوو، خو بل خوا ته هغې خلکو نه هم دا جواب ورکوو چې په بدن خو تاسو موږ نه هغه واخیستلو، خو د هغه سوچ موږ نه څوک نشي اخیستلی، د هغه سیاست موږ نه څوک نشي اخیستلی، د هغه جدوجهد موږ نه څوک نشي اخیستلی. نن هم که موږ وګورو نو د پښتنو خلاف سازشونه کېږي. کم خلک چې د پښتنو لپاره اواز اوچتوي د هغوی په لارې کې خندان جوړېږي. تېر شوي الیکشن کې یو ډرامه وشوه، چا چې د پښتون لپاره اواز اوچتولی شو هغه خلک یې د اسمبلو نه وساتل، صرف په دې سوچ باندې چې دې سره به موږ دا قوم چې دی دا به بې ژبې کړو، خو دا د هغوی غلط فهمي ده. د هغوی که دا خیال وي چې موږ اسمبلو کې موجود نه یو نو د پښتنو لپاره به څوک اواز نه اوچتوي،
دا د هغوی غلط فهمي ده ځکه چې موږ د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو سپایان یو چې چا د خپل وینې قرباني توی کړې وه خو د قوم نه رسته شوی نه و په دې حالاتو کې موږ څنګه چوپ پاتې کېدی شو نن به هم راپاسو د اسمبلو نه بهر به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره د هغوی د حق لپاره به آواز به اوچتوو به او که ضرورت راغی نو دا خپل شهید مشر په شانتې وینې قرباني به ورکوو خو تاسو ته ورسو کېږو نه او که وګورو نو په دې سلیکټډ حکمرانانو باندې خو زمونږ مشر ډېر مخکې ادب اعتماد کړو دلته کې که بعضې ملګري موجود دي چې تیر کال برسای کې موجود وو نو په هغې وخت کې مشر دا ویلي وو چې دا کنټرول ډیموکراسي دا کنټرول جمهوریت دا د مسلو حل دې سره نشته نن 18 میاشتې پس ته دا ثابته ده ځکه چې دا حکومت په هر لحاظ سره ناکامه شوی دی په هر محاذ باندې ناکامه شوی دی د دې حکومت د ناهیلې پالیسو په نتیجه کې چې کومه ګراني راله کومه بېروزګارۍ کې اضافه وشوه کوم غریبانانو ته تکلیف ورسېد زما خیال دا په تاریخ کې چتلو شوی نن دې 11 فروری نه به مونږ د دې حکومت خلاف په عدم اعتماد تحریک په شروع کوو به او کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځو خلک به راوباسو به او دا به ورته ښیو چې نور دا قسمه حکومت زمونږ نه دی منظور دې قسمه غلطې پالیسۍ زمونږ نه دی منظور دا ګراني زمونږ نه دی منظور دا لوډ شیډینګ زمونږ نه دی منظور دا بېروزګاري زمونږ نه دی منظور مونږ چې غواړو مونږ د دې قوم خدمت کول غواړو د دې قوم مسلې حل کول غواړو مونږ دا غواړو چې د دې د مسلو طرف ته توجه ورکړل شي دا په دې سلیکټډ نیازیانو باندې نه کېږي انشاءالله ای پرې به باران نه کېنو څو پرې چې دی عمران نیازي نه دا قوم هم نه خلاص کړی دا ملک هم نه خلاص کړی عزتمندو ما نه مخکې بعضې ملګرو خبرې وکړې چې څه خلک دمکی ورکوي عزتمندو دغې نه څه ثابتېږي چې تاسو کامیابه شوئ هغوی ګبرو دي دا یې ولیدل چې دې ځل خدا برسي نور هم ښه کېږي لګیا ده دا کوم پروګرامونه چې وشو د هغې نه هم دا ورته ښکاري چې دا خو که د هغوی کوم خیال و هغه شانتې خیال نه دی نه هغوی ګبرو شوي دي هغوی به داسې قسمه حرکتونه کوي چې مونږ غوسې کې راشو مونږ په دې باندې دغه نه کوو مونږ به خپل بدل په دې باندې اخلو چې ګڼ تعداد کې به دې برسۍ کې هم شریک کېږو ګڼ تعداد کې به خلک په قومي وطن پالنۍ کې شاملوو به او خپل بدل به سیاسي طور باندې تېر کړو عزتمندو زه یو ځل بیا ستاسو ډېر زیات مشکور یم دا تمه لرم چې په 11 فروری باندې به هم په ګڼ تعداد کې راځی به انشاءالله د مشر خبرې به هم غور سره اورو د نورو پارټو مشران به هم راځي د هغوی خبرې به هم غور سره اورو او د دغې نه پس ته به دا تحریک شروع کوو به او دې پښتونخوا نه به دا پي ټي آی چې دا به ختموو به هله به په ارام کینونو زه یو ځل بیا د شمشیر خان د حلقه 57 د تنظیم ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم انشاءالله بیا به هم راځو ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د